د ربیع الثاني مبارکه میاشت ما ستاسو وړاندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې اوله بیبي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بارکی او د نبی علیہ السلام د بیبیانو بارکی د قرآن پاک د آیات یو جز به ورستو عزیزانو کيو کافر تان تپوسو کی چې زه مسلمانی غما زه اسلام کی داخلي غما ستاسو چې کوم روحاني پلار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم راته واخلا دا غیر پلار نوم راته واخلا زه مسلمانی غما ماتا د خپل د روحاني مور د خپل د روحاني میندو نومونه واخلا چې دا څوک دي نو کته ورته نوم واخلي ابا د اسلام نه هم لري شي او ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میندو روحاني بچي هم نه ګرځي نو دې لپاره موږ به دې جمعه ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره ازواج مطهرات دي تر ټولو د ژوندۍ باره کې خبره چې دوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څنګه ژوندۍ تیر کړې و او دا څنګه بیبیان په معاشره کې چې موږ اوس پورې یادو رضی الله تعالی عنها نو په دوی کې څومره صفات دي دا کوم صفات والا خلک دي دا به ان شاء الله بیان خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هم دا خدیجه الکبرى د پلار نومي خویلد دی او د نیکه نومي اسد دی او د اسد د پلار نوم عبد العزى دی او د عبد العزى د پلار نوم قصي په څلورم پوش کې د نسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریشی دی او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها قریشیه ده د خدیجه رضی الله تعالی عنها د مور نوم فاطمه بنت زائده ده دا د نسب د مور خاندان قریشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریشی او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دواړه نسل قریشی کتابونه لیکي و یو بډاو په دې ورځ باندې مذهبي تهوار خدیجه رضی الله تعالی عنها کعبه شریف سره مخې ته ناست یو بابا راغلو طواف کولو یو ځلې طواف په لاس کې یو پرچه هم ولیکل شوي خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مونږ ته وکتل بیا دویم پیره طواف کولو بیا یې مونږ ته وکتل درېمه پیره دا بابا راغلو مونږ ښځو ته مونږ ته ویلې چې د کوم پیغمبر انتظار دی کوم پیغمبر به چې آخره کې راځي آخري پیغمبر چې کوم نامه محمد ده آغا زر تر زر راتلون کې دی آغی اثرات ظاهر شوي دي چې الله پاک به زر تر زر راځي اے خزو کتاسو کله وکتلو دا جنکۍ ښځې ناستې وي وایي چې کله تاسو دا پیغمبر ولیدلو چې د دې پیغمبر نه رستو نه شئ ته سره واده وکئ ولې چې دا آخري پیغمبر خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ټولو ښځو کاڼي راواغېستې خدای د کور آباد کا موږ خو پردي سړي یو پردي ښځې یو ته موږ له دا خبرې کې څه ویار چې ته موږ له دا خبرې کې چې پیغمبر آخري پیغمبر راځي هغه سره واده وکړي دا څنګه خبره ده خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ما پې ډب ونه چولول هغوی کاڼي پې ورول او ردې بدې ورته وویل وایي ما په دې بوډا باندې ډب ونه کړو ما ویل کېدی شي دا ملغلره کېدی شي د آخري پیغمبر الله زما جوړې ته راوباسي
دی امانتدار دی وفادار دی دیندار دی ډېر صفات پکې بیان شوه نو دا چې کله مشهور شو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما به کله راکله سوچ کولو چې کوم بابا کوم خبره مونږ ته کړې وه مونږ ښځو ته دا خو به چېرته هغه ځوان نه چې اخر پیغمبر دی وایي زما ذهن کې به دا خبره کله ناکله راغله ما به کله ناکله په دې خبره سوچ کولو چې هسې نه چې همدا ځوان چې مونږ ته کوم خبره بابا کړې وه چې اخري پیغمبر راتلونکی دی بهر حال د نبي علیه الصلاة والسلام دا خبرې ډېرې زیاتې مشهورې شي چې ځوان دی محمد نامه ده دا فی الحال د شلو کالو هلک دی او دا ډېر دیندار هلک دی دا شیزونه مشهور شو د نبي علیه الصلاة والسلام عمر چې کله 25 کالو ته ورسېده نو نبي علیه الصلاة والسلام تر ابو طالب صاحب ډېر زیات غریب شوی و نبي علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې شام ته کوم د تجارت قافله ځي تر دې ویل په دې کې به زه ولاړ شم څه پیسې موږ وګټلې دې باندې به د کور خرچه چلوم ترې ورته ویل چې صحیح ده تا ته زما له طرفه اجازت دی د تجارت چې کومه قافله ځي هغې کې ته ولاړ شم دې خوا خدیجه د ده نوم وه خدیجه مشهوره وه په طاهره باندې دا ډېره پاکه ښځه وه نبي علیه الصلاة والسلام په طاهر او اطهر باندې مشهور او خدیجه رضی الله تعالی عنها په طاهره باندې مشهوره وه دا ډېره مالداره ښځه وه 20 غلامانو د سره په کور کې کار کوو وینځو ورسره کار کوو 2 غلامان وي یو میسره وه غلامه او یو غلام به وینځه وه د هغې نوم نفیسه وه بهر چې کوم د تجارت خبرې به وي هغه به دې دواړو کوو که د سړو سره به خبره وه هغه میسرې کوله که د ښځو سره به خبره وه هغه نفیسې کوله او 20 نوکرانو سره نور هم په کور کې وو ډېره مالداره ښځه وه ډېره پاکدامنه ښځه وه د مکې د تجارت قافله به چې تله که څومره قافله به وه د نیم نه زیات سامان به پکې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وه خدیجې بیبي اراده وکړه وایي زه خپل مال لېږم شام ته ما دپاره یو کس وګوره میسرې ته یې وویل ما دپاره یو کس وګوره چې زما مال هم شام ته یوسي هلته یې خرڅ کړي نیمه ګټه به د هغې وي نیمه ګټه به زما وي دا میسره راغو محمد ته ودرېدو محمد ته وایي خدیجه بیبي دا مشهوره تاجره ده هغه وایي چې زما مال چاته ورکړه په مضاربت باندې زما خوښه دا ده چې د هغې مال ته یوسې شام ته هلته یې خرڅ میسرې چې دا خبره وکړه نبي علیه السلام خپله محبت کړو وایي بلکل د خدیجې مال به زه یوسم چې څه ګټه وشوه نیم به د هغې به زه نبي علیه السلام اوس روانېږي شام ته خدیجه رضی الله تعالی عنها میسره ته وایي ای میسرې ته به توجه تجارت ته نه ورکې ته به دې سامان ته توجه نه ورکې هغه د محمد په حواله شو ته ټول توجه ټول نظر په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وساته په دې ځوان باندې وساته چې دا ځوان څنګه ته په سفر کې پیدا کې دا په سفر کې د څنګه انداز دی دا څنګه سړی دی ستا نظر به په دې ویل صحیح دی روان شو میسره د خدیجې رضی الله تعالی عنها دا د هغې غلام نبي علیه السلام ته مال ورکړو ټول تجارت قافله روانه شو په لاره کې نبي علیه السلام ډیل کولو یو سړي سره تجارت کولو څه خبره کې تیزې شوې نو نبي علیه السلام ته هغه سړی وایي ته په لات او عزا باندې قسم چې دا خبره خو داسې نه ده هغه ورته وایي دا میسره اوس درته غوږ ایښی نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي زه محمد چې په کومه لاره کې لات او عزا یې په هغه لاره نه ځمه او ته ماته وایې چې په لات او عزا باندې قسم وخوره دا خبرې دلته نوټ کړله مخکې یو بل راهب یو عیسايي پادري و هغه نبي علیه الصلاة والسلام یو ځای کې پړاو واچوه هغه نستوره پادري چې کوم دی د خپل دغه سینه راووتلو او د نبي علیه
الصلاة والسلام ته وکته میسره یې راوغوښتلو ځکه دوی به چې کلم تله دلته به یې پړاو اچو میسره یې راوغوښتلو وایي تاسو به هر ځل له تجارت ته راتلئ تاسو سره دا سړی نو دا کوم ځوان چې دی ونې لاندې ناست دی دا ځوان څوک دی د دې باره کې درنه تپوس کومه میسره ورته وایي د نوم محمد دی او دا په مکه مکرمه کې اوسېږي دا ډېر زیات دیانتداره دی ډېر زیات وفادار سړی دی ډېر عبادت ګزار دی او ډېر دینداره سړی دی هغه ورته وایي عیسی علیه السلام د دې ونې لاندې ناست و موسی علیه السلام د دې ونې لاندې ناست دی د عیسی علیه السلام نه پس د دې ونې لاندې یو قسم نه دی ناست زموږ کتابونو کې وایي راغلي دي چې د دې ونې لاندې څوک هم کښېني هغه آخري پیغمبر وي دلته وایي چې دې سړي باندې نظر ساته د آخري پیغمبر دا ځوان دی د 15 کالو نه دی وایي دې سړي باندې نظر اچوئ د آخري پیغمبر د زموږ کتابونو کې راغلي چې آخري پیغمبر